تاسو د ډرګ سټور دی هلکه زر زر ور بند کا نو دا ډزا جوړی نو هغه سپیکټر پې را رسېدلی خو واحد دا دی چې د دې شټرینګ ډېر آسان دی جسټ اټ از کلوزډ دا وخت نه علي او دې وجه نه په پښتو کې سوی دا کار مې په 16 ساعت وکړو د سترګې په رب کې مې وکړو په اردو کې سوی پلک جپکتے ہوئے وی ته الله ته دا بیا نه شو ویلی چې خدای پاکه ما خو ته نه کتل خو چې ما شټر کول نو هغه بیا راغلی وه نه خو ټیم نه لی نو دې وجه نه کارا آنکھوں کی حفاظت اگر آپ کریں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا خوف خدا پیدا ہو جائے اور دویم نمبر کان غوږ خراب مجلس ته چې ته لاړ شې او خرابې خبرې واورې تمہارے دل پر تاریخ آ جائے گی د دې لاسنیوي نه او د دې جنازې نه بل غټ موقع نه وي خو په دې کې یو کس یو پیره خبره کوله نو مړی اوس چې پروت نو ته به ځې مړي ته به دعا کې بیا به د هغې مړي صفت کې او تا ته دا حق نشته چې د هغه بد ووایې نو چې په جنازه کې یو سړی تا ته وایي یار وایي خولۍ داسې وازه وه دا اوس هغه عادت دی که نه هغه خو نه دی خبر چې دا د ګناه خبرې دي نو بیا وی خدای دې په څلورې ودري دا خبره چې ته واورې چې بار ته ځې نو ستا پړه به تاریکي د دې وجې نه کو فرض که دا شټ کې نو چې کله مجلس کې خبرې سو خرابې شروع کړي نو ته به ورته خبره ولا بدل کې ما نه بیا به ولا خبره بدل کې چې یاره موږ له دا خبرې نه دي پکار دا بند شو دریم نمبر شه ډور چې دی هغه آیډیا ده برین دی مازغه دی آیډیا چې راشي نو د دې نه پس چې لږه پخه شي دې ته اراده وایي چې په عمل پې وکړي دې ته عمل وایي هره خبره چې ډول آیډیا راځي بیا ته اراده جوړه شي بیا پې سړی عمل کوي نو دا درې څیزونه دلته جوړیږي نو که دا نبت ایول ایول ان دا بټ تاسو بډی کو شروع ہے میده بادو نو که آیډیا ته ډیلیټ کې نو بیا به دروازه بند شي خو که آیډیا تا ته راغله هغه منیجر صاحب والا مثال د بینک منیجرو دې سره ډېر شی پیسې خو خپلې نه پردی نو دې په ګاډي ته ولاړم کله په یو دغه پورې نښتو په ورځو کې ویګنې وې په یو ویګن پورې کله په بل ویګن پورې نو هغه ویل یاره دا خو دا نوکري ګرانه ده نو یاره خو یو په تنخوا کې خو زه ګاډی نشم اخیستی جو فراډ یې وکړو چې فراډ یې وکړو چې آډیټ والا راغله جو وینو بیا چې جیل ته لاړم په جیل کې انټرویو ورکوله که وی هغه آیډیا مې هلته ډیلیټ کړی وی نو دا ناروا مې نه کوله نو دا ډور به هم بندول غواړي او دریم نمبر ډور د زبان دی څلورم نمبر نو زبان آنک کان اور آیډیا دیو جن لا تکلم بکلام تعذر منه غدن داسې خبره مه کوه چې سبا بیا وایي چې ساري مخکې پې سوچ کوه که نه نو که دا څلور څیزونه مونږ کنټرول کړل کل کلام ابن آدم علیه لا له د کلام د ابن آدم د نقصان رسی پیدا نه رسوي ډېرې خبرې چې څوک ډېر زر ګیرېږي نو دا څلور څیزونه به کنټرول کې نو ستا په دغه کې به بیا خیر راشي دریم نمبر شی چې ما تاسو ته ویلی و چې هغه مونږ نه کوو نو دې وجې نه چې مونږ نیکي او بدي په صحیح معنو کې نه پېژنو نیکی موږ څه ته وایو کم سړی ښه سړی دی یاره سهار تهجد کوي سهار چې مونځ وکړي بیا د هغې نه پس د اشراقه پورې یي بیا نفل کوي وایي خور لور له یې برخه ورکړې یاره مړه وایي ته عجیبه خبرې کوي هر کال عمرې له ځي څو میندې دي څلور میندې دي هغه یوې مورې جړل وی چېره حج خو مې په نصیب کې نشته خو چې نه ما یاره چې ته یو پیره خو دې دا بوتلې څو عمرې دې ما یې وکړې وی 10 شپه مې کړي دې ته موږ نیک سړی وایو د نیک تعریف دا دی چې هغه ښه کارونه کوي لکه موږ وایو یاره ښه سړی دی او بس تسپیړ یې چا په کار کې کار نشته نو د نیکۍ او د بدۍ تصور زموږ بل شان دی د قرآن بل شان دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي اتق المحارم ځان د حرامو نه ساته تکن اعبد الناس بیا به ښه سړی دا ډېر ضروري دی چې ته د بدو نه ځان ساتې او په بدو کې پردی حق ورکول دا د ټول نه زیات ضروري دی دې وجې نه هغه استاد چې دی هغه خدای ته خوږ نه دی چې هغه یوه جنازه نه قضا کوي هغه استاد خدای ته خوږ دی چې یو پیرډ نه ضایع کوي وی لکه استاد سشته نه یې راغلی وي جنازې له تللی استاد صاحب څه چې کوي لاسنیوي له تللی وی دی په دې مازدیګر ټایم کې ولې نه ځي چې دی د سکول په وخت کې ځي نو ډاکټر صاحب په هسپتال کې نه او استاد صاحب په سکول کې نه دا ولې دا ښه سړی دی دی یوه جنازه نه قضا کوي نو رسول الله خو ورته داسې نه ویلي هغه ورته وی اتق المحارم تکن اعبد الناس که ته فرض که د نیکۍ او د بدۍ تصور خپل دغه کې نو بیا ستا لپاره دا ضروري دي چې ته د حرام وګوره بله دا چې وایي پلانی راغلی او داسې مې سپک کو چې وایي بیا د څه د چرګو د باد د بڼې نه مې سپک کو بیا د دې کټ نه پاسېدی نه شو
او یاد به ساتي او دا سړی چې دی وي شابه زر زر کوه زه مانځه لازم همدغه سړی وي نو هغه وی مونږ ته وی چې شابه که پیسې زر راکړه زه مانځه لازم تاسو یقین وکړئ ستاسو علاقې د خلکو خبرې ډېرې خوږې نه یو کس ماته وی افسر و د ضلع په علاوه غاټ افسر و ما ته یې دله چې مونږ رشوت ورکوو که نه د ده په دفتر کې دغه پروتي د جانماز او دی هلته مونځ کوي جومات د هغې نه یا لرې یا نه تو نو موږ په دې جانماز د لاندې ورته 50 روپۍ دو په ورځو کې 50 روپۍ ډېر شوی وی نو یې ما ته چې زر یې کېده نو ما ته ته څه چل کې په ورځو کې موبایل نو ټلیفون نه نو وې زه چې کراچۍ ته کله ټلیفون کوم د دفتر نه کوم بیل په سرکار پسې راځي او دته زه پیسې کېدم او دغه ښکلېګي را وه نو د دې وجې نه وایي بحسب امرئ من شر ان يحقر اخاه المسلم د یو سړي د ګناه پوره دی چې بل سپک کړي بس د دې وجې نه ته په هغې لارې نه ځي چې ما بس سپک کړي وایي دا خو ډېر ښه سړی نه دی وایي بس بدقسمته ده وایي چې زنانه باره کې چې رسول الله وسلم ته اطلاع راله چې ډېره ښه ښځه ده ټوله شپه عبادت کوي تهجد هم کوي او د قرآن نه سر نه اوچتوي غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها ها ژبه یې خرابه ده دا ګاونډیان ته ډېر تنګ دي تاسو خبرې د رسول الله الفاظ ډېر خطرناک دي کو چې واوري سړي باید غونې غوځي چې فی النار دا دوزخي ده ګوره فی النار حضرت ویلي ما ته خو نه وایو چې حضرت ته دوزخي وي دا ولې د دې خوله خراب وه د دې نه ګاونډیان تنګو د دې وجې نه موږ د خدای نه چې نه یېرېږو ځکه چې موږ ته د نیکۍ د بدۍ پته نه لګي چې یاره نیکي څه ته وایي بدي څه ته وایي ستا مور ستا نه خفه ده ستا تره ستا نه خفه دی ستا ښځه ستا نه خفه ده ستا بچي خواروزار ګرځي او ته لګې هره ورځ د خلق ډوډۍ لبیای وایي څه کوې وایي په پټي پاس کې به پروګرام وکړو دغه خو نه دی که نه د دې وجې نه ستا دپاره وایي اتق المحارم تکن اعبد الناس او بیا ورپسې دا ویلي رسول الله وسلم د الفاظ دا تحقیر کوم یو سړي ته ما کتل یو سړی دی ډېر زیات د خدای نه یېرېږي مونځ او دس او روجې وغیره دا فرض کوي او په دې نفلو مفلو کې دور نه یا بل سړی دی هغه هر څه کوي ټول نیکۍ کوي خو یره د خدای نه لکه جانماز د لاندې روپۍ قبلۍ په خور لورې پیسې اخیستې پخوا به موږ د رسم د وریجې اخیستې د رسم د وریجې موږ اخیستې او هغه خور غریبه یې داسې ګرځېده چې لیونۍ ګرځېده او په موږ پسې چې براله هغې به موږ ته ووایي چې زما هغه ورور یې د ډېر ښکلي جماعت امیر و نو داسې خو یي که نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبره شوه د جابر ابن عبدالله نه روایت دی ترمذي ډېر عجیبه الفاظ دي ذکر رجل عند رسول الله بعبادة و اجتهاد د یو سړي په باره کې رسول الله ته صفت وشو چې ډېر عبادت ګزار دی دا ما تاسو ته 10 شمرو والا ووي دا دې ته ډېر عبادت ګزار وایي وایي 50 حجه یې کړي دي او بیا ورته ووي وذکر عنده آخر برعة د هغې بل سړي صفت یې ورته وکړو چې د خدای نه یېرېږي خو داسې یېرېږي یو ډاکټر صاحب و نو سړی ته وواجولی شو مړ شو بس په هغې ګاډي کې ناست و بد راله جو هغه پې مخکې کېدو چې دی پې مخکې شو نو چې هغه سپریم کورټ ته لاړل نو هغې سپریم کورټ جج به ورته تا وژلی دی به یې او نو به یې ووایي چې ما نه دی وژلی که نه هغه چې ما وژلی نو څنګه چې ما نه دی وژلی وی دروغ نه وامه نه هغې وکیلان غریبانو ته خدای دې خوار نه کړه نو څه نه زه دروغ ووایه که نه هغه وی نه نو سزا یې وله ورکړه دې ته وایي برعتنا دوره یېرېدو وي هغه په هغې ګاډي کې خو حالات سازګار شوي وه د نصیب به مې راغلی او نور نه کېده زه یې وژلم جو ما ته یې شی واغست جو ما وواجو نو هغې سړي نه چا څه شی پټ کړی نو هغه چې ومونده شو سره نو چې ونیو نو هغه ورته وی چې یاره ستا هغه مثلا لیپټاپ والا په ورځو کې لیپټاپ نو بل شو خو زه لیپټاپ نوم ځکه علم چې لیپټاپ و نو هغه د هغو د بوساړې نه راووت چې بوساړې نه راووت نو هغه وکیل صاحب هغې سړي ته وی دا سړی علیبن ستاسو د علاقې نو هغه دومره د الله نه یېرېدو چې هغه وکیل صاحب ورته وی چې جي دا کیس به ته ګټې خو په دې بنیاد به یې ګټې چې ته به وایې چې د دې بوساړې نه زما په مخ کې راایستلی و نو هغې زما په مخ کې خو نه زه خو کور نه وی دا ټکی پکې ووایه که نه نو هغې دا پکې ولې ووایم نو بیا دا شی به دې ضایع کېږي نو ضایع دي شي دې ته برعتن وایي چې د خدای پاک نه دومره یېرېږي چې لیپټاپ کو لاړ شي نو لاړ دي شي خو چې زه دروغ ونه وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري الفاظ دي لا تعدل بالرعا دا الله نه چې یره که ته چا پړې کوي دا د هېڅ شي برابر نه ده نو زما ستا لپاره سبق دا دی چې د ټول نه بهترین صفت چې دی هغه خوف خدا دی 2024 په موږ باندې ځکه جهنم و چې موږ کې خوف خدا نه
راځئ چې د اوس نه اراده وکړو چې 2025 خدای که راته نصیب کو په دې کې او په موږ کې هم خوف خدای زموږ په ملګرو کې به هم خوف خدای او د خوف خدا برکات دا دي چې نه به دې څوک نیوی شي نه به راته څوک څه ویلی شي او الله تعالی به دې دلته هم کامیاب کي او په آخرت کې هم کامیاب کي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.